رسول الله مبارک وی سلورو سیزونو تا پکتو کې ثواب دی. سلورو تا پاگا سلورو کې د ټولو نړومبه بیت الله شریف دی، خانه کعبه چې وته وی، دا توره کوټه. 120 رحمتونه د الله پاک را وریږي، 120 رحمتونه په دغه حرم باندې د پاسه. نو په هغې کې 15 رحمتونه په هغه چا را وریږي چې هغه دغه تورې کوټې نه تاویږي، دې ته طواف وی. الله مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. دا په بل ځای کې نه کېږي، دا دقه یو ځای کې کېږي طواف چې ورته وایي. د دې وجې نه علما وایي چې د حرم شریف د ټولو نه ښه عبادت دا طواف دی. په کار ده چې سړی هلته لاړ شي چې څومره زیات طوافونه کولی شي نو چې دی وکړی شي. دا ډېر ناشنا عبادت دی. نو په دغه خلکو 15 رحمتونه 24 ګنټې راورېږي. او دویم قرآن ته په کتو کې را زما مخې ته قرآن پروت دی، دی بچی په یادو تلاوت وکړه او یو بچی قرآن ته ګوري او تلاوت کوي. دا چې قرآن ته ګوري او تلاوت کوي دته 2 ثوابه ملاویږي. د تلاوت خپل ثواب دی او قرآن ته د کتو خپل ثواب دی. د قرآن مجید ته کتل دا د خدای خبرو ته کتل دي، دا ځان له مستقل عبادت دی. او دریم د عالم مخ ته کتل دام ثواب دی. یو سړی خپل استاد او خپل عالم د قرآن ته وګوري په مینه باندې، چیرې دا د الله د کتاب ماهر دی، ډاکټر دی، ډېر لوی ثواب دی په دې کې. او څلورم نمبر مور او پلار مخ ته په کتو کې ثواب دی. څومره ثواب دی؟ رسول الله مبارک وی د یو حج او د یو عمرې امر ثواب دی. نن به کوئ که نه انشاءالله؟ تاسو ته طریقه خیم که خیرې چې کور ته لاړ شئ. نن ستاسو چوکي م وختي ده او د جمعې ورځ ده، نو په مور به سلام واچوئ، مور له به لاس ښکل کوي. او دا زما خبر روایت چې نن استاذ دا خبره کړې وه مونږ سکول کې درس کې دا خبره واورېده چې مور او پلار ته مخ ته په کتو کې نو که پلار په ګوتو درغې او که مور په ګوتو درله نو لاسم وله ښکل کا، تندیم وله ښکل کا. او د حج او د عمرې امر ثواب. نن به تاسو یو حج وکئ، یو به عمره وکئ. دا تاسو ته په بل عبادت. د دې نه لویه خبره د مور او پلار نه بله لوی نعمت اندازه دا ده چې نشته.